چې امام تکبیر وایي جواز دی نو تاسو هم څه وایي خبر پوه اذا كبر واذا قال ولا الضالين فقولوا دروي اذا قال ولا الضالين فقولوا ولا الضالين ولا الضالين فاذا الامام دي فقره اذا قال ولا الضالين امام ولا الضالين فقولوا تاسو بس امين وایي شیطان ته وسوسه کوي ورته غره قولوا امين امين وایي کنه امين ځه راغوي واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا كذا قولوا لي جهر ثابت ك نجاب لوي لوي چې بس ربنا ولك الحمد جما د ذکر باندې غلطه خو اقل خشه ده خو چې بچا کی اقل خشه ده بچا کی تقرب حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم او اذا قرأ فانصتوا اذا قرأ چې کله امام قرأت ته سبب پات شي ریاض کې اولاده د دې خلکو مشر مقتدا یو زمانہ کې زینې پیژندم راغله تبلیغان مرګري وغیرہ ایثار کړ هغه تر موږ یو بل تبلیغان مرګري دی هغه ولو هغه ته چلو خیا چې رااله ما باغړه مې سره کا ولې چې څنګه راغله وستاس د موږ خطا دي موږ ته خمه الله دې صحیح ته خیر کړي موږ خدای ته منظور به دي درځي منظور صحیح شي وی چې امام په فاتحه منځل کې مې بالکل به وایو نه به چې منځل کې موږ څه کوي نه وایو خو ما ته چې موري د حدیث براتوري کې ته مولا سره هغه څه پته نه مولا ما ته مولا سره ځان د خلکو اخلاق چې څنګه حدیث ویګا لاغولي کوار عبادت النسامته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب ما يجلان دي پښتو کې ترجمه مولي د پښتو ترجمه پوری کراوي چې عبادت بن ثابت وایي چې نبی رسول الله فرمایلی چې په امام په فاتحه ونه مونږ نه کی ما ته یو ورګه یو ټکی ټکی مانونه تاسو کا ځکه قومي سلام زم په کومه ثم يجي الله صلاه دې سمانه ده چې دې لا معنی نشته او صلات معنی نوز ما د دې د عبادت مستبد څه نه اذا لمن ده ما دې لمن سمانه اذا هغه ما دابل بتشيء إذا لم يقرأ ما الذي ثمانه يشونون بلي أو ما دابل بتشيء فاتحة الكتاب ما الذي معنى إمام ده هنا ده معنى فاتحة الكتاب ما جاء إمام بقدر كم تيجي معنى لا تيجي خرجت كله جوفا ملا إننا ده معنى ده ما تيجي مولى سيد ولا جاء تيجي مكوا تو ملا سريزان بخلاص كي زه زمان جم ملا سلمات تسوق إمام ده كم تيجي معنى ده صار دعين بعير فارا عام دليل فكاري لما يستدعى مدعاة لجا خاص أخكاري فدي معلومات خاص دليل وقيا apa شو تفصيل ده لما ترى تخاص دليل خدله شيء ما يوم هذا مولانا وريدنا ما يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه هو أبو مسلم روايته إنما جعل الإمام ليتم به فإذا قرأ فأنصت إمام قرأ كويت بچ بولاړي وی چې دا زیادت ته موته کاکا دا زیادت تاسو د ابو هريره روایت توایدا احمد ابو سعيد خدري روایت پیش کړی دی مې تاسو پوهیږئ کنه صحیح سره جواب نو كان ورسوي ودا الله بندا تاسو چې کومه چې لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب پیغمبر دایي چې لا صلاه لمن لم يقرأ فاتحه الكتاب قرأ سوره فلان او قرأ بسوره فلان کې فرق ده لیلا چالي کړي ما ته نور کتاب درانه نږدې زموږ دفتر لاړم بدايه فائد مې راوړ بدايه فائد کې ابن قیم لیکلي ابن قیم غوونی ته هغه نو ته خود مې ذکر کړی چې لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب معنی چې د فاتحه سره سورۃ نه ونځي کی او دا د منفرد حکم دی یا د امام حکم دی د مقتدی حکم نه دی سره لاش چې ته موته مې مولانا څخه مېل مدیر قدردان دی او چې دې مېل مسعود قدر نه دی نو خدای ستاسو دې قابل چې دې نیولې راخلې حضور سلام مېل مې زمونږه خو ګورې چې بیا چرته خطا نه پدې درنه کې هغه چې چرته رانه بیا د مولا سلام راغله ریاسته خدا کی څه ته معلومه ده د بخاری کې څه کیږي پای کې څه کړم دا بخاری کې څه کېدل تا نو هغه مولا دته د مناظره چیلنج ما ته نه خیر ته کېنا ا دې خلکو سره زه پوهیږم پاتې راځي مناظره زه پاتې د خلکو ته مې ایماندارو د فاتحه ویل او نو ویل دا یو فقهي خلافي مسله ده فقهي خلافي مسله ده چاته چې څنګه خخکاری هغه دې کوي من ته نو ویل خخکاری اوس دې مولانا تاسو کوم چې څوک امام په فاتحه نه مونږ کېږي کني کېږي کله وایي کېږي خبر خلاص ده اکه وایي کېږي نو دې خبره سره وکړه نو هغه چې پاتې د ورته ده نا مرګو ته وی په ولاړ بیان نشم کولای مې کرسي دراوړه نو کرسي چې دراوړه دغه په قرآن په لاس کې ده او په جمعه کې لاسه تر وګڼو چې کرسي دراوړه نو هغه څکل په خډېرو کو فرق خبره ته جوړه وسه
نو چې پاسې ته نو د دې مولا د دې طرف ته چې هغه لاس ته ټول الله شلون شو ځکه میتیا ځتلی او دا خبره لکه د مولا عبدالسلام زړی کې سټه هغه کې تاسو ګوره اول چې کله هغه په دا ډېر چې په بڑا والے په دغه کې ادب کړی آلته کې په بڑے سے ډېر والے آلته چې درس کړی اول درسونو کې تاسو ګوره هغه وایي چې عارف مولوی صاحب ته وی بیا دا سړي میتیا دی لاړې دا څنګه به ډېر خپل په کوله خو چې کله دغه طرف ته منحمل شله کې څه اوس په منسوخ کړو چې کې خلکو ته اوس وای د دې سره سمولیان دي ما دې وای دا کوی دې کوی چیندخته وای ما ته چیندخته سره خبره کړه عربو چا غلوله دا چیندخته غلوله موږ هغه بد نه وینو هغه د ځا زمون کله موږ هغه ته بد نه عمل بد عزت مندو دې خلکو سره هم څه دلیل نشته